أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. زما ورونو دا سوره شورا ده آیات چې دي یو کم پنځوس دي. نن پر دې بیان درته کوم چې بعضې خلک بیا اولاد وي نو دغه سړی د علاقې او د رواج په مطابق باندې خپل کور یو زیارت لبوزي. که په زیارت کار نه وسو بیا د خپل کور والا دا بیا بوزي یو ملا لره پیر لره. هغه پیر ورته وایي چې ستا د ښځې د اولاد پر ځای باندې پیری ناست دی، سیبي پیری ناست دی، دا دروژ غواړي او شپه غواړي. دا به ته ما ته را پرېږدې، زه به پر دې باندې په شپه کې دم وکم او ته به ولاړ شې، ما لره به وزګړی راولې یا به مږ راولې. زما ورونو دغه پیر صاحب دا د شیطان ورور دی، دا په خپله شیطان دی، دا د الله د کتاب مخالف دی، د الله د قرآن په مطابق دا سړی کافر دی، مشرک دی. دا د خلکو عزتونه اخلي، دا د خلکو ځان و مال خوري. زما ورونو دغه آیات واوري. نن سبا دین ډېر اسانه دی، په 10,000 باندې قرآن خرڅېږي قلم والا. هغه دغه آیات راواړوئ، سپاره چې موږ ته ورته وایي پاره 25مه ده، سورت چې دی شورا ورته وایي 42 نمبر دی، آیات چې دی 49 نمبر آیات دی. دا په خپله باندې وګورئ، په خپله په ترجمه وګورئ. زما ورونو دا خپلې زنانې په دا رقم پیرانو باندې، په دا رقم مولیانو باندې، په دا رقم ملنګیانو باندې خپل عزت مه اخلئ. دا رب کائنات حکم دی چې لله ملک السماوات، خاص کر د الله د فاره اختیار د مځکو، ملک السماوات والارض، خاص اختیار ملک باچهی د اسمانو د مځکو الله لره ده. نو زما ورونو دا د رب حکم دی چې په مځکو په اسمانو کې د پیر اختیار نه چلیږي. دغه پیر بې ایمانه، دغه مشرک و کافر لعنتي ملا دا ستا عزت اخلي. د ده په وسه نه ده پوره چې د اولاد ورکړي. اولاد نن سبا په اسبابو سره کېږي، یا به نکاح کوي، یا به زنا کوي، یا به علاج کوي. هغه کم چې ستا بیج دی هغه کمزوري وي، یا پاستا په کور والا کې چې کم بیج وي هغه کمزوره دي. نو علاج وکړه، الله به اولاد درکړي. نو دلته په دې ځای کې رب کائنات حکم دی چې یخلقو، پیدا کوي دغه رب کائنات ما هغه اولاد یشاء چې الله خوښه شي. الله هغه څه پیدا کوي چې د الله خوښه سوله. خاص کر بیا په انسانانو کې
یهبو ورکوي لمن هغه انسان ته یشاء چې خوښه سي اناسا خالي انجونې ورکوي ویهبو ورکوي لمن هغه چاته یشاء چې د الله خوښه وه د الله په قانون کې وو الذکور نارینه اولاد او یزوجهم ذکرانا و اناسا رب کائنات ورکی و دغه انسانانو ته نارینه اولاد هم وي او انجونې هم وي ویجعل من یشاء عقیما او وګرځي الله پاک من هغه چاته یشاء چې خوښ عقیم وچ هغه سړی هغه زنانه وچې وي نو زما ورونو انه بېشکه د الله چې علیم پوه دی قدیر قدرت والا دی نو زما ورونو اولاد ورکول دا د رب کائنات کار دی چاته خالی انجونې ورکوي چاته خالی الکوان ورکوي چاته نارینه اولاد هم ورکوي زنانه اولاد هم ورکوي بعضو خلکو ته هېڅ نه ورکوي نو زما ورونو دا د رب حکم دی که څوک دا نه مني د دې قرآن څخه انکار وي دا سړی کافر او مشرک دی اولاد په درو طریقو سره کیږي یا به نکاح کوي لکه سره کوم چې مریمي حکم دی هغه دا وایي رب کائنات و دې ته الهام وکړي چې ای مریمي تا ته الله پاک اولاد درکړي نو قالت دی وویل انا یکون پر سره کم به وي لی ما لره غلاما الک ولم یمسسني بشرا او ندی نزدې سوی ما لره انسان په اعتبار د نکاح ولم اکو بغیا او نه زه بدکاره یم نن سبا زما ورونو دوې غټې وجې د اولاد پیدا کول یا به نکاح کوي یا به زنا کوي د دې دوو څخه علاوه نن سبا د دې خپل علاج ته هغه شی وخورې نو ستا په بدن کې او طاقت پیدا شي هغه بیش پیدا شي که په تا کې نقصان و که په دې کې او نقصان و زما ورونو دغه 2 نمبر ملایان ما په دا خپلو سترګو لیدلي داسې خلک چې معاینه یې 6 میاشتې و ملا ته ور پرېښي دی مې لیدلي دي چې یوه شپه ور پرېښي بیا چې کله اولاد وشي و یاره دا رقم اولاد الله راکړي لکه هغه پلانی پیر صاحب هغه پر شاکک مې یوه میاشتې تېره کړله هلته زما او زنانې خوب ولیدي داسې بچی الله ورکړي لکه هغه مرشد صاحب نو خو دا معلومه ده چې دا پیر صاحب دا بدکاري ورسره کړې ده دغه منجاور بدکاري ورسره کړې ده دغه بې ایمانه مولا دا بدکاري ورسره کړې ده نو چې هغه ته کېږي خامخا به دا اولاد چې دي دا د زنا څخه سوي دي نو زما ورونو باید چې موږ ته دا رقم ملایان لره خپلې زنانې خپل عزت خپل معلومات په هغو نه وخورو دا بې ایمانه ملایان دي نه درته پټ شه لکه ستا په وس چې نسته اولاد ورکول د ده په وس هم نسته دا په هېڅ آیات حدیث کې نسته چې خامخا دغه ملا صاحب ورکړي دا پیر صاحب زما ورونو زکریا علیه السلام نبی دی اولاد غواړي د رب څخه غواړي ابراهیم علیه السلام نبی دی اولاد الله څخه غواړي نو زما ورونو د ابراهیم علیه السلام کور والا وچه ور په ګر عمر اولاد نو الله ورکړي زکریا علیه السلام بوډا ولو اویا اتیا کالو الله پاک زوی ورکړي د چا ورکړي رب ورکړي نه یو اغا لکړلی دي نه یو پیر لکړلی دي نه یو نبي رانګوري دا ټوله د خېټې کار دی خېټه پالي دا 2 نمبر ملایان د الله د دین دشمنان او د مسلمانانو جاهلانو مسلمانانو او د عزت اخیستلو د مال خلولو
انسانان دي. الله دې موږ ته وس توفیق راکړي چې دا د الله قرآن په خپله زده کړو او تر بله پورې ورسو، په دې عمل وکړو. د دې قرآن څخه ماشه بل د هدایت کتاب نشته. الله پاک دې وس توفیق راکړي چې دا قرآن تر بله پورې ورسو.